دغه گاډی لاندې پرېوتو. یا الله خیر، الله دې وکړي چې څوک پکې خوږ شوي نه وي، څوک شته هم نه. دغه یو ملګری چې کوم دی دغه موجود دی او ښکته ورځو ګورو چې څنګه د حادثه راله او څه د وجې نه راله، وجوهات به هم معلومه خو لږ شانتې احتیاط پکار دی. دغه وګورئ تاسو ښه، دا زما په خیال لږ مخکې را پرېوتی ښه. معلومات د دې ملګري نه هم اخلو خو تاسو وګورئ بالکل په دې کې څوک بچ شوي هم وي نو د الله تعالی یو غټ فضل و کرم وي. نه ګودام کې دا څه ټایم راوته اوسئ؟ دا غالبا منپور کې نو تقریبا 10:30 بجې به داسې وي څه کم 11 بجې شي. ستاسو څه دي دی؟ دا زمونږ واقف دي. ښه واقف دي بالکل. تاسو ته کال وکړو بس راغله بیا تر مشرانو ته ورغلو ټول اسپیټال کې. ښه څوک پکې خوږ شوي؟ الحمدلله بچ بخیر فریض دي سیریس دي. خامخا داسې خو به وي لکه بالکل دومره غټ ځای نه را پرېوتی دی. بس د الله پر ساتنه پیسې. بالکل بس الحمدلله بچ دي. دا څه سره ټکر شو یا دا سیاسي راوت؟ دا وایي چې زه روانو ما ته د احسن دی بل سیټ نه راواوړې ده ما چې بریکونه او ګاډي مې کنټرول نه کړه بس ګاډي ښکته ښه بالکل نو ګرانو کتونکو دغه چې کوم دی دا ګاډی سهار 10 بجې را پرېوتو. ډرایور نه چونکې بې کابو شو او دلته کې را پرېوتو نو لږ شانتې احتیاط هم پکار دی. هر ځای کې ور سپیډ نه دی پکار. په هر حال دا ور سپیډ هم وجه کېدی شي. بیا د دې نه علاوه که چېرې وګورو د موټر سایکل والا یا مخې ته ګاډی راشي د دې وجه هم چې مخې ته ګاډی راغلی او بالکل دارونه وایي چې مخې ته ګاډی رالو نو احتیاط کوئ. بعد افسوس نه بیا احتیاط ډېر بهتر دی. خپل احتیاط کوئ نو انشاءالله تاسو به د داسې قسمه حادثو سره نه مخ کېږئ.